اوس براشو سورۃ الفاتحه لا نچون کې د سورۃ الفاتحه ډېر لوی تفسیر دی او په دې باندې لوی تفسیرونه او کتابونه په دې باندې لیکل شوي دي چې قران کریم ټول قران کریم هغه یو طرف ته سورۃ الفاتحه د بل طرف ته د دې دومره تشریحات او دومره وضاحتونه او دومره تفسیرونه د دې لیکل شوي دي خو دې کې مختصر خبر ان شاء الله تعالی موږ تاسو یاد کو سورۃ الفاتحه د نوم ډېر نمونه دي خدا سورۃ الفاتحه ورته د دې وجنوي چې په دې باندې د قران کریم شروع شوی ده په دې باندې افتتاح شوی ده د قران کریم د قران د شروع کولو مخ کې اعوذ بالله ویل کیږي او دا د دې لپاره چې شیطان وشړل شي ځکه اول ته څه خزانه یو ځای کې ګدي دغه شان د کندو کې څه غنم و غیره څه شي ګدي نو لاول هغه د منګکانو سړي بندول پکار دي اول هغه د دشمنانو د ډاکوانو لارې بندول پکار دي نو قران کریم لوی خزانه ده د شیطان لار بندول هغه په اعوذ بالله سره کیږي نو اعوذ بالله زپنا غواړم په الله تعالی سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شوینا د شیطان بد ویلې شوینا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کومنګه په مدد د نوم د الله دا سي الله چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی وګوره د اعوذ بالله او د بسم الله دې متعلق ډیر زیات بحثونه دي خلند دا چې په اعوذ بالله سره په اعوذ بالله سره تخلی راځي او په بسم الله سره تحلی او خيستوال راځي لکه اول یو لوخه وت صفا کې نورستو پای کې سالن و غیره پای کې چې نو خون بګي او کچرته لوخه ر صفا کړي نه دی او دغه شان د ګن سره په دې کې څور واچي نو بیا باغه سالن و غیره استا خوراک هغه بم چې کوم د غند شي نو دې وجنه اعوذ بالله چې دی ویل نو استاد لس صفا شو د شیطان د سوچ نه د شیطانیت نه او د هر بيدینۍ نه استاد لس صفا شو او شیطان ته وشړه نو ورستو په دې کې د الله رب العالمین نوم بیا خون کوي چې بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله ز پنا غواړم په الله تعالی سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټل شوینا د شیطان بد ویل شوینا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کومنګه په مدد د نوم د الله داس الله چې عام مهربان او خاص مهربان دی الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب خاص الله لردي الحمدلله ټول صفاتونه د کمال خاص الله لردي د کمال او د اولوهیت او د خدای توب چې څومره صفاتونه دي د الله لره دي لکه اوس هر ځای کې بغیر د اسباب نلیدل درچا صفت دی د الله نو دا صرف د الله دی یعنی د خدای توب ولا چې کم صفاتونه دي کم صفاتونه او کم خوونه چې هغه د الله سره لایق دي نو هغه صرف الله لره وګڼه الحمدلله ټول خوونه د خدای توب ټول صفاتونه د خدای توب ټول صفاتونه د کمال لله خاص الله لردي رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقات دی الرحمن عام مهربان دی الرحیم او خاص مهربان دی یا الرحمن دا ذات دی چې ست غواړي نو خوشاليږي الرحیم او دا ذات دی چې ست نه غواړي نو خپکیږي یا الرحیم عام مهربان دی الرحیم او بار مهرباني والدی زیات مهرباني والدی مالک یوم الدین اختیارمن او واقدار دی د ورځې د قیامت مالک یوم الدین اختیارمن او واقدار دی د ورځې د قیامت ایاک نعبد صرف ستا بندگی کو مونږه ای الله و ایاک نستعين او صرف ستانه مدد غواړو مونږه ای الله اهدنا الصراط والمستقيم روان لري مونږه پنی غلار باندې اهدنا روان لري مونږه الصراط والمستقيم پنی غلار باندې ورته سمول شي چې اهدنا الصراط والمستقيم او خای مونږ تلار برابر یا د سیمویل شي اهدنا الصراط والمستقیم مضبوط کی منګه پنی غلارا او یا داسې نخکلی معنی ده چې اهدنا الصراط والمستقیم روان لري منګه پنی غلارا باندې صراط الذین
پلار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی پاغي باندې چې تا انعام کړی دی پاغي باندې چې هغه پیغمبران او دارنګي صالحین شهدا هغه خلق دی سورته نساء کې بغیر شي صراط والذین پلار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی پاغي باندې غیر المغضوب علیهم او چې نه دی غضب شوی پاغي باندې د الله غضب او د الله قهر پاغي نه دی شوی دا غینه موساته ولا الضالین او نه لار د گمراهانو آمین یا الله زمنګ دا دعا قبول کړي د سورته فاتحه په اخره کې آمین ویل کېږي د قران حصہ نه ده او په دا یو دعا ده نو په دعا باندې آمین ویل کېږي د دې سورته فاتحه متعلق دا خبر اوري د دې خلاصه لنډه د هر سورته به ان شاء الله تعالی مختصره خلاصه د نن سره یادوي چې دې سورته فاتحه کې الله څه ویل مونږ ته وګوره سورۃ الفاتحه کې الله رب العالمین مونږ ته 15 خبرې وکړي بس د هر مسلمان یادولې شي چې سورۃ الفاتحه کې مونږ سره الله رب العالمین 15 خبرې مونږ ته الله وکړي اوله خبره مسله توحید بیان شو د توحید بیان وشو د الله د وحدانیت په الحمدلله سره اولنې خبره الحمدلله مسله توحید بیان شو د الله توحید بیان شو چې ټول صفاتونه د کمال خاص الله لره دي دویمه خبره په دقه مسله باندې درې دلایل دویمه خبره دا شو چې په دغه توحید په مسله باندې الله درې دلایل بیانوي اول دلیل رب العالمین دویم دلیل الرحمن الرحیم نو دریم دلیل مالک یوم الدین دا دلایل دي ور مسله اوله خبره مسله توحید بیان شو چې الحمدلله ټول صفاتونه د الوهیت او د کمال او د خدای توب خاص الله لره دي دلیل په اولنې دا دی چې رب العالمین زکه چې رب د ټول مخلوقات دی د ټول مخلوقات پالون کې دی تربیت کون کې دی دویم دلیل پیدا دی چې الرحمن الرحیم عام مهربان دی او خاص مهربان دی او دریم دلیل پیدا دی چې مالک یوم الدین واقدار او اختیارمند دی د ورځې د قیامت دلته بزین ته سوال لازم چې الله د ورځې د قیامت مالک او اختیارمند خو صرف نه دی الله خو په دنیا کې واقدار او مالک او اختیارمند دی نو صرف آخرت سره ولې خاص کړل جواب دا دی چې دنیا کې نور خلک هم دعوی کوي کنه یو وای زم یم واقدار او بل وای زما سره می اختیار دی بل وای زما سره اختیار دی خو ال طبيعت څوک دعوی والا به هم نه نو ځکه الله د قیامت ورځ نور الله رب العالمین د دنیا او د آخرت دوانو مالک دی حدوه خبر نو درېمه خبره په ایاک نعبد و ایاک نستعين سره نتیجه دغه دلایلو تفریع په دغه دعوه باندې چې ټول صفاتونه د کمال خاص الله لره دي ټول صفاتونه د کمال او د الوهیت او د خدای توب خاص الله لره دي نو خاص دغه الله بندگی پکار ده او د الله نه مدد غوښتل پکار دي نتیجه او ثمره دغه دلایلو او تفریع په دغه دعوه باندې او بیا څلورمه خبره دعا د استقامت په دغه مسله باندې چې په دې مسله توحید باندې الله مونږ ته استقامت نصیب کا کلکوال رات نصیب کا په اهدنا الصراط المستقیم سره بدا ذکر شي او بیا ذکر د دریو ډلو یو انعام والا صراط الذین انعمت علیهم دویم غضب والا غیر المغضوب علیهم او دریم ضالین د دریو ډلو بیان شو انعام والا غضب والا او ضالین نو 15 خبرې په سورۃ الفاتحه کې الله رب العالمین منغو تاسو ته بیان کړي ملګری دا ترجمه د ځان لا په صحیح طریقې سره اوري او ان شاء الله تعالی د یادولو کوشش کوي